د نیمه ملا نه ښکته بنده ده، نیمه ملا پورې کولی شي. بی گناہ ہوتا سو پدې نه پې شیر بی گناہ ہوتا اورول خونه دي خو زه په مطلب نه پې د ماښام او مازدیګر منځ کې څومره فاصله ده. مازدیګر د هغه وخت نه کول مخکې پکاري چې د لمر رڼا کې فرق نه راغلی، او ماښام خو چې لمر ډوب شي خو د غر نه پناه نه د ډوبېدو د علامه ده چې دې خوا شپه راوخیږي. نو چې هغه انور ډوب شي او دې خوا شپه ووینې بس ماښام کوه. تقریبا یو نیمه ګنټه فاصله د جمع پکار. سړی تسبیح یو الله سبحان الله ویلی شي په رکوع سجده کې فرض پیدا کیږي او د سنتو نه خلاف، او یو مذهب کې دا ده چې کم از کم 3 کرته به وایي، ځکه حضور مبارک درو ته ادنا ویلی دی، وذلک ادنا که د درو نه کم کړو مونځ یې نه کېږي. خو زمونږ مذهب دا دی که یو ځل یې سبحان رب العظیم وایي او سبحان رب العلی وایي نو سجده وشوه. که چا تلاوت خاص صورتونه وایي او په مانځه کې مغه وایي ټیک ده ویلی شي، خو دا د سنت نه ګڼي چې حضور پاک نه ثابت نی وایي دی چې سړي دا کم آسان ہے. چاوی نن سبا په مارکیټ کې د ایران سمګډین شوده پټرول خرڅیږي، نو ایران سبا د خبره خو نه ده، خو دی وایي خریدار ته چې دا د ایران دغه دی، ټګي به نه کوي، دویم نمبر مال دی په اول نه خرڅوي او ورته د صاف وایي چې دا د ایران دی، داغه خوخه د کالی کنال. ګرانو محترم اوریدونکو، دا بیان د شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان صاحب تاسو اورید. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې گیټ اشرف روډ سے فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاويږي. ټلیفون نمبر دی 255 2912. چاوی یو چا ریډو کې ناتونه وي، زمون کله کې یو ماشوم لکو هغه په جذبه کې راغی او الله الله یې شروع کړ د غاڼې په دغه کې ورپې وته په کړي کې او سوځي دا مړ شو. نو بس شهید دې مړ دی که به اختیار یې ویلي خدای دې وبخښي. قرآن شریف امامتی په دې کې ضروری نه ده، خو ناروام نه ده چې قرآن شریف به اوري قوم نو خبره ده، او تبلیغ والا ظاهرا ځکه نه کوي چې په دې شي باور نشته، دا بند شي بیا به څه کوي. بل یو مسله کې پخوا خلاف تیر شو، نو دوی د هغې د وجې نه شک کوي. خلاف دا چې لوډ فکر کې چې د اواز راځي دا د انسان خپل اواز دی او که د هغې نقل دی. که خپل اواز یې مونځ صحیح دی، او که نقل یې نو په نقل پسې به مونځ نه کوي. نو دوی د دغه شک شبې ده، کنې اوس ټول ساینسدانان وایي چې دا د انسان خپل اواز دی، خو کیفیاتو کې فرق راشي. هغه وړوکي اواز به اوچت کي، دا بل نه دی، نقل نه دی. نقل اوس په ټیپ کې په ریکارډ کې هغې پسې به مونځ نه کوي، او په دې کې دا براه راست تلاوت دی. چاوی چې جبریل او میکائیل علیہ السلام دومره لوی ملائکې دي، نو ما ته چاوی چې خدای به څومره لوی وي، د خدای لویوالی د جسم په اعتبار نه دی، خدای د جسم نه پاک دی، او جبریل علیہ السلام خو جسم لري، ملائکه نه 600 وزرې دي، نو هغه دومره هغه چې وزرې خوري کي اسمان پناه کوي. زمون خپل پیغمبر 3,000 کرته ورته جبریل راغلی، خو په خپل شکل په عمر کې 2,000 لیدلی، او 12 ځله په حضور پاک بې خودي راغلی، دومره هیبتي شکل. یو چې صورت مدثر نازلې، او یو ځل چې معراج په شپه سدرة المنتهی ته ورسېد،
نو دواړو ځلو کې هغه ورته خپل شکل وښود نو زمونږ په پیغمبر باندې هیبت راغی د هغې شکل داسې دی او راته به د انسان په شکل کې او کله به چا نه لیده هغې سره به یې خبره کړو سنت اقامت طریقه اقامت ہو اللہ اکبر دو ځله په یو ځل اواز به وایه منځ کې به سکته نه کوئ قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح په جدا جدا کلمه دغه نشته اوس اذان کې خو جدا جدا وایي حي على الصلاة بیا وایي حي على الصلاة او په اقامت کې به دواړه په یو اواز وایه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح د نبی کریم منځ داسې و چې قومه او جلسه د رکوع نه پس ودرېدل او د سجدو منځ کې ناسته دا به د رکوع د سجدې سره تقریبا برابر و دا د هغې منځ نقل شوی دی که سړی داسې وایي چې اسلام مونږ ته د بیت الله نه تر بیت الخلا پورې اعمال ښودلي دي نو که مطلب یې دی چې د ژوند د اول نه تر اخره پورې یا د مانځه د ابتدا نه تر اخره پورې راته احکام بیان کړي دي نو ټیک ده خو بې ادب الفاظ یې نه استعمالوي بیت الخلا خپل احکام دي حضور پاک وایي چې سړی نه نوځي داسې به وایي اعوذ بالله من الخبث والخبائث او چې روزي نو داسې به وایي غفرانک الحمد لله الذي اصحب عني الاذى وعافاني هغه ذات لره ثنا ده چې د بلا نه اخلاص کړم او عافیت پې نصیب کړم ډوډۍ خوراک چې څومره لوی نعمت دی نو دا وتل هم لوی نعمت که خېټه کې بند شي دړ شي د سړي سترګې به یې روزي که نه نو خوراک باندې چې څنګه خوشحالي پکار ده نو په اسانه فارغېدو باندې هم خوشحالي پکار ده چاوی دا رشتیا ده چې جنتی به سو لکه د خدای په دیدار کې لکونه خو ماته نه دي معلوم نه مې دا اورېدلی دي د خدای دیدار به مختلفي عامو مسلمانانو ته به لږ ساتي د جمعې نه پس او چاته به روزانه اجازتي چاته به هفته کې اجازتي چاته به میاشت اجازتي او عام دیدار به په یو ځلي ای کې به ټول مسلمانان وي خدای پاک به داود علیه السلام ته وایي چې ته تلاوت شروع کړه نو داود علیه السلام په شان خوش آوازه پیغمبر نه دی تیر شوی ځکه قرآن شریف کې وایي چې داود علیه السلام به ثنا ویله مارغان به کېناستل یا جبال اووی بما هو الطير وعلنا له الحديد نعم السابغات وقدر في السرد واعملوا على داود شکرا چې ثنا به شروع کړه ورونو به هم ثنا شروع کړه او مارغان به کېناستل نو داود علیه السلام باندې به تلاوت کې به خدای څرګند شي پردې به لرې شي امام چې راشي وایي نه ودرېږي په مصلا شاته به یې ګوري نه چې قوم را پسې ټیک ولاړ دی که نه دی دا غلطي ده د امام د حضور پاک دا طریقه وه چې علی به الله اکبر وي چې یو طرف ته به وي سوو صفون بکم صفونه برابر کې او به یې کتل بل طرف ته به وي اعتدلو حاذو بین مناکبکم اوس هم که تاسو حرم شریف ته لاړئ نو امام علی الله اکبر وایي چې یو طرف ته وایي سوو بل طرف ته وایي سوو نو زمونږ دا خلق خو نه خبر دوی کله د سوو سره الله اکبر شروع کړي زه تللی وم ملکنډې درګې ته جلسه شوه خلک و شیخ ما ته وایي دا څنګه حکومت دی چې دوی مانځه ته ودرېږي نو وایي شاه سعود شاه سعود بادشاه یاد کړي بادشاه ته آواز کړي نو دا عاجزانان نه پوهېږي ما شاه سعود نه وایي دوی وایي سوو صفونه برابر کړي که سړی عربی کې وایي لا ښه ده که پښتو کې دې وایي اردو کې دې وایي خو حضرت عمر و عثمان باندې الله اکبر وي چې رستو نه به آوازونه راغلل چې صاحب صف برابر شه او عمر صاحب به کله نیزه راواغېسته او د صف سره به نیغه روان وي که د چا خېټه روتي لګي به ورته
دا زمون د خپل پیغمبر حکم وینا ده چې دا کم قوم صف کوږي خدای د هغې زړونو کې اختلاف پیدا کوي. نو امام باندې دا فرض دی چې قوم ته به ګوري او علی به الله اکبر وي چې د اطمینان راشي چې صفونه برابر شي. که امام دا نه کوي نو دی ګناهګار دی، قصوروار دی. چاوی پا جماعت کے اسلامی یا دا جہاد شاعر اوریدیشی کنا او اوریدیشی چاوی من پا دفترونو کی دیر ٹاگیٹ ہو رہے کری دے خو سمت توبہ کی دا نو سم توبہ قبلی کنا او بالکل قبلی توبه دروازه کلاو ده دا مرګ پورې توبه قبلي او که پردې پیسې دی غشتي ناغه غیله ورکول غواړي او اسی ټاګټ ورې کړي ناغه درته خدای معاف کړي. لکه د قیامت پرځ به دا خدای تپوس کوي چې مال دې څنګه ګټلو او پسه دې خرج کړی. د څلورو خبرو تپوس کېږي او پکې دا د ساخ وخت او د دوحا منځ وخت. ساخ وخت چې د اشراق ورته وي عربی کې چې نور روخیږي یو نیزه اوچت شي 15 منټه تیر شي بس منځ کول شي. او ساخ او د دوحا منځ دا کچا غرمه کېږي 11 بجې. او که دواړه چا په یو ځل وکړم یا که چا یو کړم صحیح ده. د تهجد منځ د بانک نه پورې کېږي خو بانک چې اول وخت کېالی. نن سبا تقریبا په باندې 4 پورې تهجد کولی شي ځکه د 4 نیمو نه بانکونه شروع کېږي. رکعتونه 8 رکعته تهجد پکار دی او 3 رکعته وتر. چې د کوم سړي دا قاعده چې هغه تهجد لپاسي نو د هغه په وترو کې ثواب رستو زیات دی. ځکه زموږ ښکلی پیغمبر وایي چې آخري مونځ د شپې وتر کوئ. نو اول د 8 رکعته سنتو کې د تهجد بیا د 3 رکعته وترو کې. ټولو نفلي عبادتونو کې د تهجد مونځ غوره دی ځکه دا د خدای د خاص رحمت وخت دی او خدای پاک وایي زموږ د ښکلی پیغمبر په ژبه چې ما نه څوک سوال کیږي دې وخت کې سوال قبلو او چې څوک رانه څه غواړي زه یې ورکوم او چې څوک رانه بخښنه غواړي زه یې بخم. دا د خدای د طرف اعلانات کیږي بل ریا پکې نه راځي. ستا او د خدای جدا واسطه ده هېڅوک تانه نه دي خبر. ښځې سره خو سړی ریاکاري نه کوي بغیر د ښځې نه د بل څوک نه دي خبر. نو چې په کوټه کې د شپې پاسې تهجد ته خدای ته وجاړئ او منځو کې نو د دې نه ښکلی عبادت نشته. د فرضو نه پس او د عامو سنتو نه پس د دې لویه درجه ده. چې اقامت شروع شي امام دې مصلی ته راشي چاوی دا مونږ اورېدلي چې دجال به عیسی علیه السلام په نیزه وایي. نو اوس خو نوی دور دی اوس خو نوی آلات شاید چې هغه وخت کې دا نوی آلات ختم شوي داسې جنګونه به ګورې داسې راشي کیټمي جنګ وشو دا زړې اسلحې به ټولې ختم شي بیا به خلک په کاڼو او په لرګو وال شروع کړي. نو کیدای شي چې هغه وخت کې د نیزې او د دغې اسلحې وي. چاوی بعضې ښځې وایي که زمونږ دا منښته پوره شي نو موږ به د حضرت بیبي فاطمې معجزه واورو. نو دا خو ما نه ده اورېدلې فاطمې معجزه سي. معجزه خو د پیغمبر سره خاصي. فاطمه بیبي خو پیغمبر نه زمونږ د ښکلی پیغمبر د لور ده محترمه مبارکه. نو پته نه کېږي د دې زړو ښځو جدا دین دی او جدا رواجونه
او جدا زیارتونه مقرر کړي د جدا جدا کم دپاره. دا قمقل شیخان او دا بے علم پیران او دا زړې ښځې ګوبړې دا زاړه رواجونه جوړوي. دا د ځان نه خبرې ده. د دویم اذان جواب شته که نه؟ که سړي د ړومبي اذان جواب کړي دویم ته بیا حاجت نشته، او که د ړومبي اذان یې جواب نه کړی نو بیا د دې دویم دې ووایي. چاوی د تماکو کاروبار څنګه دی؟ روان دی. هغه قومونو باندې خرڅوي چې تماکوس کی. الحمد دا صحیح نه دی. الحمد بوي حمد وی د خدای ثنا او تعریف، او الحمد وچاوی اوخته وي، او الحمد کویلې تم. نو دا غلط الفاظ دي. حمد صحیح نه دی. الحمد قرآن شریف دومره صحیح کول ضروري دی چې منځ پې د سړي صحیح کېږي، غلط حرف یې ووایي نو منځ یې نه کېږي. چاوی د خود تعلیم بد دی نه، د خود تعلیم بد نه دی، بے حیائی بد نه ده، اختلاط د سړو د خودو بد دی. اوس د خودو کمیسونو نه لستوڼې لر کړل. دا مصیبت د پنجاب نه راغی. پنجاب خلک په فیشن کې ډېر واندې دي او ډېر زر رنګ بدلی، بېدباره خلک دی، زناور. نو خودو لستوڼې لر کړل. نو دلته هم شروع شو. او ما اورېدلې په ټلویزیون کې هم دغه ښځې راځي نو خلک هغې نه چلې زده کړي. ما سره دا یره ده چې یو میاشت نیم پس پرتوګونه ونه باسي، ځکه دوی د یورپ نه خلک راي او یورپ کې ښځې پرتوګ نه اغوندي. افغانستان کې طالبانو د دور نه مخکې په ښاریو کې کابل کې پښتانه نه عام ښځو پرتوګ نه اغوست. سر به یې سر تور و، لوپټه به نه وه، سینه به یې ښکارېده او مټې به یې څرګندې وې چې لاس داسې کې ترخې ښکاري او کمیس کې دننه تیخ ښکاري. دغه حالت بدل ته راشي. او دې مار حکومتونه اړم دي او ناظمان مردار اړم دي چې ښځو له دغه ورکړي، ازادي ورکړي. دوی یورپ ته ګوري، هلکې یورپ کې خو ښځه سپۍ ده، مرداره. زموږ ښځې خو عزتمندې دي. هغه ښځه چې د هغې لاس څرګند دي، هر چا سره لاس یو ځای کړی، د هغې خو د مردارې مثال دی چې مچان پې کښېني. دغه ښځه دا خو د کلي ښځه، ستا ښځه خو نه. نو دا مصیبت جوړ شوی دی. دې ته خیال کوئ، بال بچ منع کوئ چې لستوڼې څرګندې لمونځ یې نه کېږي. د هندوستان کې دا عنوان یم، قسم دې باندې دلی ته تللی، ما ته یو مسلمان وایي د لاهور نه چې زمونږ خپلې ښځې راشي زمونږ پوزه پرې کړي شي. ما یې ولې؟ وی زمونږ ښځې مسلمانانې دلته پرده کوي. د هندوې او د مسلمانې دا فرق یې چې هندوه پرده نه کوي او مسلمانه کوي، او دا مردارې چې د لاهور نه راشي دا خو بې پردې وي. نو هغه مونږ پوزه راله پرې کړي. لکه دا کرکټیان زناور مردار خوار، دا چې افریقې ته لاړ شي او دې بار ملکونو ته دوی هغه کارونه کوي چې اسلام او مسلمان بدنام کړي، او حکومتونه په دې مردارو خرچ کوي. په کرکټیانو کرکټ تاسو ته څه فایده وکړه؟ اخلاق یې درله خراب کړه، معاشره یې درله خرابه کړه، ښځې یې درله خرابې کړه. موږ ته یې څه فایده نه؟ ډوډۍ ده که چای ده که اقتصاد خوشو. دا د زناور حکومتونه مردار حاکمان قوم په غم اخته کوي، ځکه د دین نه نه خبر، د اسلام د احکامو نه نه خبر. دا څه کوئ تاسو؟ کرکټ څه شی دی؟ موږ امریکې سره مقابله کوو، هندوانو سره کوو، یو کشمیر ته اغشتی شي. مقابله خو په بې حیایا کې مه کوئ. درود شریف ووایه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين.